سلورم سپارہ 12 نمبر رکو سورہ نساء اولنی رکو سلورم سپارہ 12 نمبر رکو سورہ نساء اولنی رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا اے خلقو ویرے گئے ربکم الذی رب دستاسو اغذاتنا خلقکم چتاسو پیدا کڑے من نفس واحدہ دیو جاننا وخلق منها زوجا او پیدا کڑل دینا زوجہا جوڑا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء او خواري وغرزول لدي دوارو نډي شي سړي او ډېر شي خزي واتقوا الله الذي ويريغي الله نا اغذا تساءلون به چې د پنوم سره تاسو وخت نه کوي والارحام او درشتو لحاظ لري ان الله كان عليكم رقيبا بشك الله ار وخت تاسو ویني وآتوا النساء وآتوا اليتام أموالهم يتيمانا نتدوي مالنا وركوي ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب تاسو په پاکو سره ناپاک مبدلوي ولا تاكلوا أموالهم إلى أموالكم او تاسو د دوی مالونه ممیلاو کوئ د خپلو مالونو سره انه کان حوبا کبیرا بېشکه دا خو لویه ګناه ده وان خفتم او که تاسو ته اندېښنه وي الله تقسطو ادا چې تاسو انصاف نشئ کولی فی الیتاما یتیمانانو جنکو کې فانکحوا بیا نکاح کوئ ما هغه څه طاب لکم چې تاسو ته خوښې وګرځېږي من النساء د ښځو نه مثنا وثلاثا ورباع دوه درې او څلور په نکاح اخیستلو سره فان خفتم الله تعدلوا پس که تاسو ویریږئ دې نه چې برابر به ونه ساتئ ښځې فواحدة بیا یوې سره نکاح کوئ او ما ملکت ایمانکم یا هغه مینځئ چې ستاسو په ملکیت کې دی ذالک ادنا الله تعولو دا ډېر نږدې دی ته چې تاسو ظلم ونه کوئ وآتوا النساء صدقاتهن نحله ښځو ته د دوی مهرونه په خوشحالۍ سره ورکوئ فان طبن لکم عن شیء منه نفسا از روی نفس که چېرته یو شي تاسو ته دوی به ذاتې خود درکوي او تاسو خوښ شي فکلوا هنیئا مریا بیا یې خورئ په خوشحالو سره په مړه خېټه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي او تاسو مه ورکوئ بې عقلو ته مالونه د دوی التي اغا جعل الله لكم قیاما چې الله د تاسو په گذر بسر اوقات کې درکړي دي قیامن په ولاړتیا سره ورزقوهم فيها دوی ته له دینه ورکوئ خوراک ته وکسوهم دوی ته دینه ورکوئ جاموله وقولوا لهم او وای دوی ته قولا معروفا ښه خبره وابتلوا الیتاما ازماو کوي یتیمانان حتی اذا بلغوا النکاح پس هر کله چې دوی ورسي نکاح ته د نکاح قابل شي فان آنستم منه رشدا پس که تاسو په دوی کې ښه پوهه وګورئ فادفعوا الیهم اموالهم دوی ته د دوی مالونه ورکوئ ولا تاکلوا اسرافا وبدارا او تاسو مه خورئ په زیات له حد نه تېرېدا سره د دوی مالونه وبدارا او پتادی سر ان یکبروا ادا چې دوی تر لوی نشي ومن کان غنیا او سوک چوي بے پروا یعنی دولتمند فلیستعفی پکار د چې د ځان دې ساتي ومن کان فقیرا او سوک چوي حاجتمند فلیاکل بالمعروف پکار د چې د خوري په خېګړې سره فاذا دفعتم الیهم اموالهم پس هر کله چې تاسو دوی ته دوی مالونه ورکوئ فاشهدوا علیهم تاسو په دوی باندې گواه ګرځوئ وکفا بالله حسیبا کافی دی الله حساب اخیستلو د پاره للرجال نصیب سړو لره حصه ده مما غسنه ترک الوالدان والاقربون چې پرېږدي مور او پلار یا رشتې داران وللنساء نصیب ښځو لره حصه ده مما ترک الوالدان هغه څه نه چې پرېږدي مور او پلار والاقربون یا قرابت وال مما هغه څه نه قلق منه که دې نه لږ وي او کثره یا ډېر نصیبا مفروضه
یو اندازه تړلی شوی حصه واذا حضر القسمة هر کله چې حاضر شي تقسیم ته اولو القربا رشتہ داران والیتام او یتیمانان والمساکین او مسکینان فرزقوهم منه پس چا چې فرضی سے نه علاوه فرضی سے سره سره حق نه کېږي نو هغوی ته هم ورکوي وقولو لهم قولا معروفا او دې خلکو ته هم خبره کوي چې حصه نه کېږي وليخشى الذين پکار دي چې ویریږي خلک لو ترکو من خلفهم ذریة ضعافا کچیر ته دوی پرېږدي ځان پسې وروستو کمزوری اولاد خافوا علیهم نو دوی ته به د دوی خطره وي فلیتقوا الله پکار دی چې الله نه ویریږي ولیقولوا قولا سدیدا پکار دی چې دوی ته نیغه خبره کوي ان الذين یاکلون اموال الیتاما بېشک هغه خلک چې یتیمانانو مالونه خوري ظلمن په ظلم سره انما یاکلون فی بطونهم نارا دوی خپل خېټې ډکوي بېشکه په اور سره وسیصلون سعیرا او زر دی چې دوی به اوچتېدونکي اور ته ور غذار کړلی شي